السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نوښار په اکوري کې عزتمنو د خاوند ظالمه لګېدلی دی خپله ښځه او د ښځې مور چې خواښې کېږي عزتمن هغه یې بېدردۍ سره قتل کړې ده. دا یې مینوالو اخر ولې قتل کړې ده؟ داسې اخر ولې د خاوند مجبور شو چې خپله ښځه یې قتل کړه؟ ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. څه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ داسې بې ګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمنو څنګه په نوښار په اکوري کې دغه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې پلار او زوی دواړو په شریکه باندې عزتمنو ته ارسلان او عادل دواړو په شریکه باندې عزتمنو خپله مور او خواښې بېدردۍ سره قتل کړې ده. عزتمنو یعنې ارسلان خپله ښځه چې کوم یو عزتمنو ارسلان خپله ښځه ده او کوم چې خپله خواښې ده هغې عزتمنو د دغې دپاره قتل کړې ده چې د دې ارسلان نه عزتمنو ښځه یې په کور کې کېنولې وه چې د ده خپله خونځرمی زوی چې نوم یې عادل او عادل هم ورسره عزتمنو په دې قتل کې شامل و. عزتمنو هره ورځ دغسې بې ګناه قتلونه کېږي، باید چې د دې مخنیوی وشي او دغسې بې ګناه عزتمنو په معمولي خبرو باندې نن سبا دغه شانتې خلکه قتلونه کوي. د چرګې مرګ سخت دی خو د انسان مرګ دومره اسان شوی دی. نو د دغې دپاره قتل کول چې د ده نه ښځه په کور کې کېنولې وه، ده ته غوسه ورغلې وه او د دماغ کار نه کوو، هلته کې د مور کور ته ورپسې ورغلې وه، ډزې پرې کړې وې. د دغه د ډزو په دوران کې عزتمنو خواښې مړه شوې وه او ښځه یې زخمي حالات په هسپتال ته وړل ده. اوس عزتمنو دغه دواړه قاتلان ګرفتار شوي دي، دواړو پولیسو سره ده چې دوی له دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.